جی موجود د پړچنار ښار کې دلته تقریبا 2.5 میاشتې وشوې چې د ټل پړچنار کوم مین سړک دی هغه بند دی چې د کوم له وجې د پړچنار او د سره تړلي علاقو خلک مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دي. که موږ خبره وکړو دلته د پړچنار ښار کې د خوراک سیزونه او دین علاوه پټرولیم مصنوعات یا د ګیس سلندر دغه ډیر زیات نشټواله دی او خلک مختلف مشکلاتو سره مخامخ دي. همدین علاوه د پړچنار ډي ایچ کیو هسپتال او د پړچنار ښار کې کوم میډیکل سټورونه دي دلته کوم دوايانې دي هغه هم نشته، هغه هم ډیر زیات قلت دی. د دې له وجې کوم د نن سبا د پړچنار کوم موسم دی هغه هم ډیر یخ دی. د دې د وجې ماشومان چې کوم دي مختلفو بیماریانو کې مبتلا دي او د پړچنار هسپتال ریپورت مطابق تقریبا 13 نه زیات ماشومان په حق رسیدلی دي. دغه مین وجه دغه د دلته کوم انټي بایوټیک دي یا د بچیو نمونیا یا د سینې بیماری نور کومې بیماران دي دلته د هغوی دوايانې نه ملويږي. همدغه شانتي کوم خبره د وکړو د بینکونو کې د پړچنار شهر کې بینکونو کې کوم کیش دی هغه هم ختم دی او د دې له وجې کوم ای ټي ایمز ماشین دي هغه هم بند پرته دي. د روډ بندیدو یا د بندش په خلاف پړچنار ښار کې د پړچنار پریس کلب مخې ته درنه هم جری دی. دا درنه به تر هغه پورې جری وي تر څو پورې چې د پړچنار خلکو دپاره مین کوم سړک د ټل پړچنار هغه کلاو نوي شوی چینی دی یا دال دی یا دینه علاوه وړه دي یا غوړي دي هغه هم دلته ډیر زیات نشټواله دی او خلک دکان په دکان ګرځي خو دلته د کوم د خوراک سیزونه دي هغه نه ملويږي. د کندهارانو د هم وینا د سمون سره په دکانونو کې مختلف سیزونه چې کوم دي هغه ختم شوي دي او موږ مجبور یو چې موږ ته کوم د پړچنار او دین علاوه د کوم نور لارې دي هغه د کلاو کړی شي چې موږ کوم تجارتي هلې ځلې دي هغه روانې شي. جی